عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرین و مسلمانانو، پدې دنیا کې نکلنا چې الله بنینو انسان پیدا کړی دی، نو دا انسان الله دغسې چرته هم نه دی پرېښودی، بلکې انسان لا الله عقل ورکړی دی. انبیاء علیهم السلام به رالېږل، کتابونه به رالېږل، دا دې لپاره چې د انسانانو بانا او دلیل پاتې نشي. قیامت کې څوک دا ونه وایي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. چې سبا قیامت کې دا ونه وایي چې الله موږ ته د رسول ولې نه رالېږه، دائی نامت کی چه منگا ذلیل شو، منگا رسوا شو. زکا کہ اللہ رسولان نور آلی گلی، انبیاء علیہ السلام نور آلی گلی، قیامت کی دخل کو دلیل و بانا بپاتے ہوا چه اللہ من خبر نو. نو اللہ با انبیاء علیہ السلام را لی گل، آئیلا بے کتابونو ورکول او انسانانو لے عقل داغینا مخی ورکڑیو چه دا عقل نکارو آخلی او بیاد انبیاء علیہ السلام خبرو منی او کتابونو چه اللہ را لے گلیو پائی کی وطلار خودلے چه پاگ لارو باندے لار شی چالا چه اللہ عقل نو ورکڑے لیوانیو نو اللہ داغ سر حساب کتاب امنکی قیامت کے. انبیاء علیہ السلام را لے گلیو چکے او سڑے پا دا سے زائی کی بیداشی چاگاڑو انسانانو نوینی خبرم نشی، نو آگا با اللہ پا دی باندی نیسی چیتا اللہ پہ جاندہ ہو کنا زکا عقل ورکڑے ہو کدا انبیاء دعوت و کتابون و تنور رسیدلی خو اللہ والا عقل ورکڑے ہو. نو با عقل ماغا دا معلومون شوا چی او ذات شتے چار مخلوق پیدا کونگے دے ہوگا حاجت روا دے. نو اللہ بچے انبیاء علیہ السلام را لے گل، نو آبیم بیا انسانان را لے گل دے پارا چے انسانان دا غی حالت تا گوری او دا غی نا عبرت علی. بیا دا انبیاء علیہ السلام چے اللہ برا لے گل، نو کم قوم کے چے اللہ بر نبی را لے گل، نو دا غی پا جب باغ خبرہ کولا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ وی منگ یو پیغمبر نور آلے گلے مگر دا آگا قوم با جبا امرالے گلے ہو چلا قوم با کما جبا وانو پا آگا جبا و پیغمبر خبرہ کولا. دا دید پارا چه بیاد خلقو دا بانا پاتی نشی چه اللہ تا پیغمبر را لے گلے خو منگ دا آگا پا جبا باندے نپویدو
داغه جبه بدله وا زمون جبه بدله وا موږ داغه په خبره نه پوهیدو دا انبیاء علیهم السلام سلسله الله په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړه لاغینا بعد و الله اکبر علماء پیدا کول هر یو دور کې الله به یو اکبر عالم پیدا کو او په دین کې څه بګاړ براغله بدلون براغله نو هغه عالم هغه بعد هغه صفایي وکړه صحیح دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم آبه خلق توقود خدا سورہ انبیاء چه اللہ برالی گل نو داغا ٹیم داغا دور داغا وقت سره مناسب باغی خبر کولا بل نبی با اللہ راولی گا نمخ کے نبی شریعت با منسوخ شا او بل شریعت برائے آخری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ راولی گا نو زاړه دینونه او زاړه شریعتونه هغه ټول منسوخ شو مثال داسې وو لکه یو ډاکټر دوايي ورکوي مریض ته وایي دا دوايي ورته خوري خو یو هفته او هفته بعد به ته بیا ماله راځي زه به ستا معاینه کوم مریض چې هفته بعد لاړ شي کما دوائی چې دا هفته مخکې اغستی نو هغه دوائی کې په هغه دارو کې هم سپاتی په هغه ګولو کې هم سپاتی د هغه هم ځان سره تیلای کې اوسي او ډاکټر صاحب لاړ شي ډاکټر چې کله د معاینه وکړي نو هغه ګولای هغه دارو هغه تنوالي هغه ډسبین ته وغورځوي او نور دوائی ورته ولیکي دې دانوي چې ډاکټر صاحب دغه دوائی خو ما اوس خوړه لا مې خلاصه کړې نه ده او هغه دوائی ډسبین ته وغورځوله ډاکټر صاحب نه که تپوس وکړي نو هغه ورته وایي دا دوائی تر دې وخته وه اوس د دې کار ختم شو دا هائی ډوز میں ختم کرل اوس به درته نور لیکما نو هغه نور ورته ولیکي داسې الله به انبیاء رالیږل کتابونه به رالیږل توراتو انجیلو زبورو صحف ابراهیمو هغه تر هغه وخته پورې وو کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ټول کتابونه هغه منسوخ شو کنن یو سړی دا وایي چې موسی علیہ السلام د الله پیغمبر او الله را لېږلی و هغه له کتاب ورکړی و تورات او زه هغه نبي منم او هغه کتاب منم په نو نه پوهېږم نو د هغه دا خبره به غلطه وي یو سړی وایي چې د عیسی علیہ السلام په دین ما هغه له الله کتاب ورکړی و انجیل او زه په هغې باندې روان یم ته ورته وایې ته په غلطه یې نو هغه وایي ولې په غلطه یم عیسی علیہ السلام پیغمبر و که نه تو آیاو انجیل له الله کتاب و که نه تو آیاو نو بیا ولې زه په غلطه یم په غلطه ځکه چې هغه وو هغه منسوخ شو هغه د هغه وخت علاج و او دا هغه مضمون الله راواغسته او قرآن کریم کې کېښوده خدا سوره انبیاء چې به الله رالیږل نو څلور خبرې به دی خلکو ته عامې کولې چې هغه د ټولو انبیاءو شریکې خبرې وي یو د الله توحید دا به بیانو چې الله یو د ذات او صفاتو کې او د هغه شریک او د هغې حصهدار څوک نشته دویم د خپل رسالت صداقت چې زه رسول یم الله رالیږلی یم
زه ځان نه خبره نه کوم د الله طرف نه کوم او دریم چې هغه پیغمبر ته به الله کوم وحی کوله نو د هغې صداقت به بیانو چې هغه رښتیا ده او څلورم به دا وي چې قیامت به راځي او د هر چا سره د هغه د عمل حساب به کېږي دا څلور خبرې به انبیا علیهم السلام کولې دا اول نه چې راوالي تر اخره جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې د دې لپاره د دې اشاعت لپاره د خورونو لپاره پیغمبرانو به څلور کارونه کول یو د هغې نه و جهاد چې هغوی به جهاد کو د دې د خورونو لپاره جهاد کله په ژبه کله په لاسو کله په توره هغوی به جهاد د دې لپاره کو دویم هغوی به تنظیم د خپلو ملګرو جوړو ملګري به یو کول هغه به منظم کول او دریم هغوی به د دې لپاره مال هم لګو خپل مال کې به حصه جدا کوله او هغه به په دې باندې لګوله او څلورم هغوی به آداب او احترام د یو بل کو دا بیا د دې لپاره لارې وي دا جهاد الله راوستی و انفاق لازم کړی و داسې تنظیم او آداب ځکه په تکلیف باندې ملګری معلومیږي هسې د ملګري پته نه لګي هر یو وایي زه ملګری ما خو کله چې تکلیف راشي نو ملګری معلوم شي د عربی یو شاعر وایي جزا الله الشدائد كل خير جزا الله الشدائد كل خير عرفت بعدوي من صديقي الله دې مصیبتونو لا ډېر خیر ورکي ما به خپل دوست او دشمن پیژندله کله چې تکلیف راشي زړی ته پته ولګي چې دا دوست دی او دا دشمن دی هسې مو درستخان بله مچانی چې درستخان خوري نو مچان بړېږي او چې درستخان ټول کې نو مچان ټول والوځي بیا بل ځای ګوړه ګوري بیا بل ځای د خوراک شی ګوري نو درستخان مچان خو ډېري پښتانه وایي د پیو مجنونان ډېري خو هغه د وینې مجنونان هغه بیا کمي عبدالرحمن بابا وایي دوست او دشمن به در معلوم شي رحمانه دوست او دشمن به در معلوم شي رحمانه کله کله د غمونو باران خوي دوست او دشمن له معلوم شي چې تکلیف راشي دا جهاد هم الله ذکر راوسته ګنې الله خو په یو چغه باندې قومونه تباه کړي و چې ستا هم لږ ایمان معلوم شي او لږ ښکاره شي انفاق یې هم ذکر راوسته چې ته خو ځان مالدار کې خو چې کم ځای د مال د لګولو راشي نو بیا به پته لګي چې ته مال لګې او که نه او په ځای لګې او که بې ځایه لګې هسې خوار یې وایي زه ملګری یم خو کله چې تنظیم د اشاعت ځای راشي نو ته به وګورې چې دی کار کوي او که نه منډه وهي او که نه وغیره وغیره نو الله به دا څلور لارې انبیا علیهم السلام ته بیا کولاو کړي او په دې باندې به ښکاره کول ملګري چې دا ملګری او دا ملګری نه دی راته کې خو هر څوک ملګری درستخان چې خور کې هر څوک ملګری او چې تکلیف راشي او بیا ورسره ولاړي هغه ملګری او هغه کلک ملګری هغه د ملګرتیا سړی بیا زمونږه علاقه چې وه پخوا نو ډېره داسې د بدماشۍ او د زورورو د جنګونو واله و
یو دو ملګري چې هغوی به ډاکې کولې په یو کلي به لاړل د یو مالدار په کور به لاړل او د هغوی نه به مال دولت راواغسته یو ځل یې هغه دواړه ملګري تللي یو کلي ته په یو کور یې ډاکه واچوله کلي والا پې خبر شو ټول راپاڅېدل او د تورو زمانه وه دا تورې خلکو راواغستې دی دوه تنه وو او ټول کله چې بل طرف ته په دې کې یو ملګري ځان ویسته دی وتښتېده او دا یو ملګری ورته پرېښوده یو ملګری هغه توره چلوي جنګ کوي دواړو طرفو ته توره چلوي ځان یې راویسته او د هغه کلي نه د شپې په آخره حصه کې هغه ځان راویسته او راوتښتېده چې کلي ته راغی بل ملګري ته یې سوال جواب وکړ وی تا خو زه د تورو میدان کې پرېښودی یم تښتېدلی رانه خو ګورې که مخې له مې رالې نو تا سره به م هغه عملې کومه کوم چې مې هغه نورو سره وکړې ملګرتیا مې ختمه در سره او ماله به مخې له نه راځي او که چېرته هم رالې نو ګورې ژوندی به نه پاتې کېږي دا ملګري زامني و بچي وو چې هغه والا لاره کې مخې له ورغلل نو هغوی به یې ځان سره راجوخ کړل ښکل به یې کړل پیسې به یې ورله ورکړې د هغه ملګري بچوله خو هغه ملګري ته به یې سوال جواب کو چې خواله مې رانه شي چا ورته وی دا ولې وی د تورو میدان کې پرېښودی یم چې تورو میدان کې دې پرېږدي هغه بیا ملګری نه دی ملګری هغه دی چې هغه تا سره ولاړي خو ملګرتیا په دوو څیزونو راځي یو ملګرتیا راځي په دنیا عزیزولی کاروباری رشتہ داری د دنیا یو مفاداتی دویمه ملګرتیا راځي په دین باندې دا دویمه ملګرتیا چې هغه د دین ملګرتیا ده نو هغه ډېره مضبوطه ده او قرآن کریم د هغې ډېر ذکر کوي چې په هغې ملګرتیا راغلې ده نو ملګري ملګری نه دی پرېښودی د صاحب یاسین واقعه قرآن ذکر کوي چې ملګری و د نورو خلکو هغوی راغلي دي او د خدای دین بیانوي د لرې نه رامنډې وایي او قرآن وایي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين داړ د کلینا یو سړی راغی منډې والي هېواد زما قومه تابعداري وکړئ د لېږلو شوو انبیاوو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون داغا چاہتا بیداری ہوگئی جس تاسونا عجر نگواری تاسونا عوض نگواری وهم معتدون وغیب سملار باندی روان دی کون تاوئی دائی مرگرتیا ہوگئی زیخو مرگرم تاسو مرگرتیا ہوگئی او بیا میدان کی اولار دے آگا خبره کئی چکه میں مشر کرده دا د نن زمانی سیاسی نه و چې پراته کې ملګری او په سخته کې تخته پراته کې ملګری او سخته کې بیا بل پله منډه و هغه په ځای پرېږده نه نه کلک ولاړ دی هغه وایي وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون سدی مالا چې زه عبادت نکوم د هغه ذات چې زه پیدا کړی ما وإلیه ترجعون هغه ته به واپس کې شئ او بیا میدان کې ولاړ دی هغه وایي اتخذو من دونه آلهه زه ونیوم عبد الله نه نور مددګاران بل حاجت روا ونیوم إن يردني الرحمن بضر
لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون کہ اللہ ارادو کی مالا تکلیف را گئی دائی سفارش اس فائدہ نشی را کولے او ندائی ما خلاصو لشی دا اللہ دا عذابنا خلق وی دا بابا لمن منی ولی دا مالا با شفارس گئی اسو کوئی دا پیر مرید ما او ما دا پیر لمن منی ولی دا پیر دا امسا دا لاندے ما دا امسا دا لاندے خو گوئی آده وی چه پیر دا امسا دا لاندی ما او پیر برانا شفارس کئی او اغا بم اخلاصی و تا سور یاسین نویلے چاگا وی آتا مالی آتا خیزو من دونی آلہا آیا زه بغیر دا اللہ نا بالمددگارونی وما یرد الرحمن بذرن کہ اللہ ارادو کی پا ما باندی دلگون دا تکلیفا لا تغنی انی شفاعتهم شیئا دای شفارس مالا فائدہ نشرا کولے ولا ينقذون او نخلاصو لشی سوگا خلقوی خطیو مر گرے گٹی پہ شروع شوئے زمیندار پا کانو کی ڈوب شاو شہید شو خواہا مرگر تیائی پرین خدا مرگی قبول کو غتیخ تے قبولہ نکلا مرگر تیائی پرین خدا داغا سپیچ دا صحابی کافو مرگر شوئے اگر مرگر تیائی دا پرین خودی دغار پخلی کی پرون دے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَزِيرِ او قرآن دا دی دیر مثالو نوئی کہ آگا طول وانو وقت کم دے او دورا دا خبرہ کولے نشما خوارز میں دا کو چدا مرگرتیا پا سوا مرگرتیا پا آگا خبرہ باندیوا چاگوا زمانگا مشرانو پختانو ہر روزا پا موس کے آگا صورت ہوئی او باقی مرگرتیا ہو پا مطلب نپوئی دل صورت بے آگا ہوئی خدا کی پا مطلب نپوئی دو دا سے مسلمان بنی شغل سورہ اخلاص نورزی دا سوکشے سورہ اخلاص نورزی زمانگا یا وقت وزیر داخلہ وغلا نورزی گٹ وڑی ویلے ہو خود زمان بد قسمتی ہم دا غزارو چه زمانگا ہمیشہ حاکم او مشر آگر آشی چگل دین نیٹو خبر نہیں او دا دین ورطا سے بیکار انتکار خیاری سورہ اخلاص کے اماغ خبرہ کئی اللہ وی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اولی حاصل ہوا پیغمبر خلقو تو آیا اللہ یو دے دائی تو آیا اللہ غزاد دے چگس حاجتونا سر گئی حاجتونا پورا گئی دائی تو آیا دا اللہ زیہم نشتا دا اللہ پلارم نشتا دائی تو آیا دا اللہ غنطا کی سوک نشتا دا صورت حاصل دا دے سادہ پختو کے دائی تو آیا چی اللہ یو دے شریکوی صداری نشتا دائی تو آیا چی اللہ جتنا سر گئی اگر تا جڑاو فریاد کی گی مصیبتنو کی دائی تو آیا چی دا اللہ دا چا پلار ندے او اللہ دا چا زیے ندے نا پلار دے او نزیے دے نا پلار ستے او نزیشتا او دائی تو آدھا اللہ پشان دی سوک نشتا قل هو اللہ احد ویا پیغمبر آشان دا دے اللہ دے یکیو عبدالرحمن بابا وی حسنا چوائی دی دا لئیزا وائی صورت بے سیار دے رب زمان دا سنا چا اللہ عجز دے نو یواز دے نہ یواز دے خود ہر چا کارونا دا ہر چا ضرورتونا پورا کئی نو عبدالرحمن بابا وی سہاجت دے چھ دا بلخواتا ہی غوارم بخبل کور کی ہم کنار دے رب زمان
بیا ساجد دے چې د بل دربار لازما اول دی واما چې الله ته زما د پاره سوال وکا زیارت لازما دغه ته واما چې زما د پاره الله ته شفاعت وکا ساجد دے چې د بل خواته غواړم په خپل کور کې ام کې نار دې رب زما کور ورته ولینو واما د دې وجه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه الفتام اسریا کی ذکر کئی آگا وئی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك د چا چې دا کی در اعلی چې زما دعا د قبرونو خوا کې ښه قبلېږي د جومات نه نو هغه وایي په اتفاق د مسلمانانو دی کافر دی ځکه د جومات نه موږ به غوره وګڼله زموږ ناپوه خلک به روانو او د جمعې په شپه خو به خامخا بیا قبرونو ته تلله او ډیوې او شمې به یې وړلې او هلته به یې په قبر باندې ایښودې وي او هغه به یې بلې کړې وي چې حاجت مې پوره شي و مسلمانه موږ خو هغوی ته دعا کوو چې الله ته یې د اور وساتي او تا به د هغوی په سر باندې ډیوه کې خو دا اور به دې پرې بلو ته د اولیاو خادم وي که دوی دشمن وي خادمانو خو موږ وو چې هغه ډیوې هم ترې لرې کړې هغه اورونه هم ترې لرې کړل او دعاګانې ورته کوو چې الله دوی له جنتونه ورکړي موږ اولیا منو خو موږ وایو د خدای درجه ورله مه ورکوه الله سره عزتدار مه ګرځو ځکه الله یو دی الله صمد الله هغه ذات دی چې هغه ته ژړا او فریاد کېږي مصیبتونو کې په چا چې تکلیف راشي نو الله ته ژاړي یو ځل یو لوی افسر د فوج هغه راته خبره کوله وی د ضیاء الحق دور و او هغه وخت د روس انقلاب افغانستان کې د روس جهازونه راغلي وو چترال باندې حمله کوله موږ ته اطلاع راغله زمونږ جهازونه فوراً پاڅېدل او هغه جهاز یې وویشته دا یې پایلټ چې و نو هغه په چترۍ باندې د جهاز نه ودانګل او هغه بچ شو هغه روسي پایلټ و چې کله هغه چترال کې پرېوته ژوندی و موږ رسېدلي وو موږ هغه ونیوه هغه هم په خپل تعویل کې واغسته چې هغه له موږ تالاشي وکړه نو د هغه په جیب کې سوره یاسین پروت و وی ما ته تپوس وکړه چې دا څه شی وی چې ما ته خو پته نشته نو موږ ورته وی دا تا جیب کې ولې ایښی دی وی موږ ته ملګرو وی چې دا دې په جیب کې نو ته به بچ کېږي مرې به نه بچ کېږي به نو دا موږ ځکه جیب کې ایښی دی چې هغه وی دا آسماني کتاب دی او دا چې د جیب کې نو ته به بچ کېږي زما مهربان چې کله راګیر شي نو هغه بیا الله ته جاړي الله ته فریاد کوي او قرآن هم وایي چې کله دی کشتۍ کې کینی او دریاب کې کشتۍ ډوبېږي نو بیا وایي دعوا الله مخلصین له الدین بیا فریاد کوي الله ته خالص کوي الله ته غاړې لا فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون کله چې خلاص کو د لره اوچتا بیا د الله سره نوري صدار ګرځي هغه مشرکین هم په دریاب کې الله ته جړل او زمونږ د زماني مسلمانانو ایوه په کشتۍ کې ویلو ځوانه 1200 کالو بیړه دې راځي او را مدد شي دا کیده ولې خلکو وی سوره اخلاص او په مطلب نه پوهیدل الله صمد لم یلد ولم یولد نه دا الله نائب سے او نه الله د چا نائب دی ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل الله باندې او تانا کفوی مثل دا
دا اللہ گنتا کی سوک نشتا سمطلب سنگا چی اللہ بغیر دا ظاہری لاسونا نیول کئی ٹکرور کئی دا سی بل سوک نشتا چا بغیر دا ظاہری اسباب ٹکرور کی زمان خلقو بسوی بے نچیڑ ملنگانو ملنگ سر مچیڑا ٹکر بدر نظر کی نقصان بدر نظر رسائی واولیاو سر مچیڑا کٹ بدر باندی واڑای ٹکر بدر نظر کی ڈال دا یکی دوا دا قرآن چی کل چا نی ویلے و نی خبر دا عقیدین هم بیا نی خبر او دا عقیدین آل خبر شی چه دا قرآن والا سرکینی او قرآن تکینی اللہ بغیر دا ظاہری اسبابنا نیول گئی اللہ بغیر دا ظاہری خبونت لل گئی اللہ بغیر دا ظاہری وگن ناوری دل گئی اللہ بغیر دا ظاہری سترگن لی دل گئی دا سی بل سوک نیستا نو زمانگا پختانو باوی پیرا بابا پا نیکار آمدد سی نو ستا آواز پا ٹیلیفون اوری که پوال نسو او کتو آئی بید دین آوری نو دا خدا اللہ صفتو دا اللہ صفت اغلا ورکو او قرآن وی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا ناغا کسان چی تاسو بغیر دا اللہ نا را مدد کوئی ستاسو گنتا کی بندی گان دی مولیانو با دوکا ورکولا خلقولا ویداد بوتانو بارا کی دا آیاتو نراغلی وسترگی اخری اللہ و استاغون تا کی بوتے کتا بوتی نو بیا آغا بوتے او کتا باندائی نو استاغون تا کی بندیان دی اللہم ارجلو یمشون بها ام لهم یدی یبدشون بها ام لهم آیون یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها اللہ ویدہ گئی لاسنے چپاگی باندی نیول گئی تالا ٹکر در کی دا گئی خبیشتے چاگی باندی تلل گئی دا گئی سترگشتے چاگی باندی لیدل گئی دا گئی وگونشتے چاگی باندی اوریدل گئی قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون زما پیغمبر اعلان ورتاو کا زرا مدد گئی دبرخ خاوندان او زما د مرگ بندوبستو گئی مالا محلت مراکوئی لاسو مزاد چسکوئی نو گئی چسکو لشی نو گئی خود اللہ صفت مخلوق لمور کوئی ولم یکن له کفوا احد نشتا دے اللہ لا پا مثل اللہ باندی او تانا قانون دادے چکم کور کی خزانہ پرتائی پیسی سری نو غلا آگی تزی چروان کندری نو آگی تا غل نزی زگ آگوی آگی نبسوسا نو کلا چاپ سینہ کی دا مسئلہ پریوزی چه بغیر دا اللہ نبل حاجت روا نشتا بیا شیطان رازی او اگے دوکا کئی اگے پنور ساختہ کی یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام صحابہ اتوی وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَا يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنَّ فِي التَّعْرِيشِ بَيْنَهُمْ شیطان اس نا امید دے چھ موحیدین بداغ عبادتو کی ہو سکئی وَلَكِنَّ فِي التَّعْرِيشِ بَيْنَهُمْ دائی پا میانس کے لمسون کا یو بل دے لمسی یو بل سر اروانی چی تنظیمی جوڑ نشی نو پا تنظیم کی بے یو بل دا لمسی دغس شیطان آغا زرکی وسوسی اچھئی یو حدیث کے رازی یو صحابی رہا گئے نبی علیہ السلام تو ہوئی زمان زرکی وسوسی رازی نبی علیہ السلام ورطوی ذالک این الایمان دا این ایمان دے دا ولی ورطوی اشارہ دیتا چستا پسڑا کی ایمان شتے نو شیطان وسوسی ہے تو ایمان نے نو شیطان بیا سکارو پروان کے اندر کی شیطان سکی سوک سوکی کیا نا
وی یاره دا امریکی والا چې دي کنه دا لندن والا ډېر ښه خلک دی دروغ نه وایي دوکه نه کوي په ګاډي کې اړو کالنډر نه وایي په خپله خلک ټکټ ورکوي ډېر ښه خلک دی خو که ایمان پکې وی کنه نو ډېر ښه خلک دی دا ښه خلک ځکه دی په ظاهري کارونو کې چې ایمان پکې نشته نو شیطان پرېښودي دي شیطان وایي پرېږده ډېر ښه سړی شي خو جنت ته نشي تللی د هغه اصل کار خو دا دی چې جنت نه واړوي نو هغه څه کار دی چې بیا ورته وسوسې اچوي دا خو چې چا په زړه کې ایمان وي نو شیطان وسوسې اچوي یو ځل زموږ علاقه کې یو سړی و ډېر روانکار و هر څوک به ترې تنګ و نو د هغې کلي ته یو زموږ د کلي یو سړی لاړ چې هغه لاړ نو هغه سړي ورپورې ټوکې مسخرې شروع کړې زموږ کلیواله ورته وي هغه هم د خولې نه ډېر تېز و بیا لکه فلانیه زه دې کلي ته چې راتلم سړک کې کوز شومه وی شیطان منډې والې تښتېده نو ما ورته وی چې و شیطانه ته دې کلي ته نه وې راغلی ګمراه کولو له وی راغلی یم نو ما ته د دې کلي نه تښتې ولې وی دلته زما ضرورت نشته ځکه د فلانې شته د هغه نوم یې واخیسته زما کار هغه کوي نو زه ځم بل کلي کې بس روانې وکړم شیطان هغه ځای کې روانې کوي چې د چا په سینه کې ایمان وي نو چې کله دې دا عقیده برابر شوه چې یو الله حاجت روا دی شیطان به بیا روانې کوي کله به د دروغو ته لمسوي کله دوکې ته کله یو څه ته کله بل څه ته دا دوه صورتونه وایه چې د شیطان بچې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وایه پیغمبره پناه غواړم ما په رب شلونکي باندې څنګه چې تیاره وشله هغې کې سبا رڼا راخیږي څنګه چې دانه وشله هغې کې شین تیغ راخیږي الله زموږ د ملک تیارې وشلې او دې کې رڼا راولي الله دې په موږ صحیح حاکمان مسلط یعنې ډېره ګرانه ده ښه یو د بل نه بدتر راځي او بل د بل نه بدتر راځي او چې بل راځي خلک وایي هغه مخکینی ډېر ښه سړی و نو چې بل راځي وایي هغه مخکینی ښه سړی و یو بل نه ناکار راځي اعمالکم هم مالکم ستاسو عملونه په تاسو حاکمان ګرځېدلي په افغانستان کې چې کله نادر بادشاه شو هاړوبانې نادر او ظلمونه یې شروع کړل دا زمانی یو متل مشهور دی وای شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمونږ هغه بدو اعمالو صورت د نادر ونیوه که موږ دغسې یو چې د خدای کتاب ته اوزګار نه یو د دین ته اوزګار نه یو دقسې به راباندې حاکمان راځي او که موږ د خدای کتاب سره تعلق جوړ کړو د خدای کتاب ته کېناستو عقیده او عمل هم سم کړو الله به په موږ سم خلک راولي سم حاکمان به راولي او د عمل به سمېته شي او انشاءالله په دې کار اشاعت روان دی او سمې ته بیایي کال تر کاله الحمدلله زیاتېږي زموږ بګیر کې اجتماع وه نو موږ خپل د نیکانو پټي هم ورته ټول خالي کړي وو او په هغې کې هم بیا نه ځایېدله نو ما سوچ کو چې کال له به څه کوو ځکه کال تر کاله زیاتي او داسې نه زیاتېږي دا همدکه ملګري نومان دي او دغسې ملګري کار کوي د خدای کتاب ښیي د خلکو عقیدې سموي اعمال سموي او په دې طریقه به د عمل سمېږي ګور د بره نه سمېږي آبادی د بره نه کېږي بره نه روانې کېږي خلک چې زوړ کورس پړي د چت نه شروع کوي او چې نوی جوړوي نو اول د بنیاد نه شروع کوي
دار چا خپل یو میشن وي څوک څوک د الیکشن په ورځو کې قرآن راوالي وایي یله دې له ووټ ورکړه او شریعت به راولو خو بیا هر څه هېري یا نه شریعت یو نه دیني چا اسلامي پارټي جوړه کړې او چا غیر اسلامي بیا هغه غیر اسلامي او اسلامي بیا یو شي بیا دا نه یو زمونږ کار دا چې موږ وایو د بنیاد نه کار وکړه د خلکو عقیده او عمل سم کا او کله چې عقیده او عمل سم شو دا خلک به مخکې راځي او د عمل به سمیږي الله دې دغې له بوځي چې سم شي عرض مې دا کو چې تیارې دې اډلا وشلئ او رڼا دې راولي من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې پرېوځي ځکه عقل په تیاره کې کار وباسي نو الله په موږ بیا تیاره مه راوله ومن شر النفاثات فی العقد د شر د بوګو او ګناه په غوټو کې په مجالسو کې چې زموږ خلاف را بګنډې کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض دا ډېر لوی مرض دی او په انسانانو کې ډومبی ګناه هغه د حسد و د آدم علیه السلام یو ځای راولګېد او بل ځای وله مړ که خپل ورور یې مړ که د حسد د وجې چې دی ولې ما نه مخکې شو د ده ولې قبوله شو او زمانه نو هغه خپل ورور یې ووجه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واقدار د خلکو الهی الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي او وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس آیا چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کاغه د پیریانو نه یو که د بندګانو نه بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه درې حصې ده اوله حصه کې د الله صفتونه دي چا نه چې غواړي اول به صفت کې نو چې د الله نه غواړي اول د الله صفت وکړه الحمدلله د الله مناسب صفتونه الله لري رب العالمین پالون کے ټول مخلوقات الرحمن الرحیم عامی مہربانی والا دے او خاص مہربانی والا دے عام مہربانی سپی سرم خگئی خنزیر لهم خوراک ورگئی کافر لهم ورگئی مسلمان لهم ورگئی خاص خاص مہربانی دی جنت و مومنانو لورگئی مالک یوم الدین واقدار دے درست فیصلی اختیارمند دے درست فیصلی بل چاله اختیار نه ورکړي چې ته باید قیامت پر ورځ باندې د پیر لمن نیولي هغه به اخلاص ایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یوازې ستا عبادت کو د بل چا نه کو یوازې ستا نه امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو حسر د علما به کوي نعبدک ولا نعبد غیرک تقدیم معکو تاخیر یوجب الحصر والاختصاص نو نعبدک ولا نعبد غیرک یوازې ستا عبادت کو د بل چا نه کو نو بیا دې ولې د الوا دې چې په سری کې بابا لازمه او کله یو لا الوا وړي او کله بل کله یو ځای ته چرګوړې بیا او کله بل ته چرګوړې او چرګا بیا زیارتونو لا دا مشکل سوي ایاک نستعین یوازې ستا نه امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو نو بیا ولې وایي چې پیره بابا را بدل شي لوی ځوان را بدل شي اهدنا الصراط المستقیم کلک من په نیغه لار نو نیغه لار د قرآن نو موس کې لاس دې په نامې ښه او مخ دې قبلې ته وایي الله ما په قرآن کلک کې بیا د قرآن درس نه کینی جمعات کې خدای ته درو وایي مسلمانه
باو دس کې وای مخ دې قبلې ته دی او دروغ وای لاس دې په نامه دی دروغ وای بیا اهدنا الصراط المستقیم ولې وای چې الله نه غواړي نو بیا قرآن ته کښېنه الله کلکې منګه په عبادت کلکې منګه په تابعدارۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراط الذین انعمت علیهم په لاره د هغه کسانو چې تا پې انعام کړی د انبیاو په لاره کلکې د اولیاو په لاره هم کلکې د صدیقینو د شهداو په لاره هم کلکې غیر المغضوب علیهم هسې نه چې بني اسرائیل وایي چې منومن علیهم خو منګه یو ځکه چې قرآن کې الله وایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم نو په منګه انعام شوی زموږ په لار راځئ که نه نو موږ وایو نه غیر المغضوب علیهم چې نه دي هغه چې غضب پې شوی دی مخکې پې نعمت شوی خو بیا پې غضب شوی دی ځکه چې الله وایي وضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله نو چې نه دي هغه چې غضب پې شوی ولا الضالین او نه دي هغه چې حیران او پریشان دي الله دې ما او تاسو لا په قرآن او په سنت باندې استقامت راکړي الله دې جیلیان آزاد کړي الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي الله دې د مظلومانو مرسته او امداد وکړي الله دې د مجاهدینو مرسته او امداد وکړي الله دې د فلسطین د مجاهدینو امداد وکړي او الله زمونږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی دا څو انعامونه ورکوو بیا به اختتامي دعا وکړو